د الف خان اواز چې کوم دی الف خان اواز په زو پاکستان تحریک انصاف د سایډ نه یا د مونږ چې کوم وومن وینګ د اغه د سایډ نه هم چې د حکومت نه دا مطالبه کوم زمونږ چې کوم مشران د اغه نه دا مطالبه کوم چې دې سره د انصاف وکړي شي. دا صرف زما اواز نه دی، دا زما د کلی اواز دی، زما د چارسدي اواز دی، زما د پاکستان تحریک انصاف اواز دی. مونږ وایو چې دغه دې سره چې کوم انصاف ته ورسره وکړي شي، چې کوم د یې سره تشدد شوی دی د هغې تپوس وکړي شي. والا دی چې د لپاره ځان له یو ایم ایس پکار دی چې هغې کې د ډاکټر چې کوم دی په یو ټایم باندې موږ سره په 24 غنټو کې صرف یو ډاکټر یو نرس موجود دی. په دې کې خو چې کوم دی دروازې 20 مریضان موږ په خپله د هغه ځای یم زه ګورم پر دروازې په سوونو مریضان چې کوم دی هغې هاسپټل ته راځي دا د یو ډاکټر یا د یو نرس کار نه دی. دې لپاره چې کوم دی پروپر ډاکټرس پکار دي، پروپر نرس پکار دي، او دې لپاره چې کوم دی پروپر ایم ایس پکار دی چې کوم په دې هاسپټل کې کم زغه کیږي یا چې کم کارونه روان چې په باندې نظرثاني کوي. دې لپاره او بل دا چې د الف خان اواز چې کوم دی الف خان اواز په زو پاکستان تحریک انصاف د سایډ نه یا د مونږ چې کوم وومن وینګ د اغه د سایډ نه هم چې د حکومت نه دا مطالبه کوم زمونږ چې کوم مشران د اغه نه دا مطالبه کوم چې دې سره د انصاف وکړي شي، دې باره کې تحقیقات وکړي شي. ولې چې د یو انسان ژوند چې کوم دی هغه د یو دغه نه د موږ لپاره د هر یو انسان ژوند چې کوم دی قیمتي دی. چې کوم ماشومان پیدا کېږي هغې سره ظلم زیاتي کېږي، دا زموږ مستقبل دی او دې چې کوم دی زموږ مستقبل تباه کوي. موږ غواړو چې د دې پوره دغه کې چې کوم تحقیقات وکړي شي او دې له انصاف ورکړي شي. دا هسپتال د پاکستان تحریک